الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ثم اتفقا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے، فرمائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ د منافق تری نخی دی. د دین رسو امام مسلم رحمه الله بل ذکر کړی شوی روایت کې فرمایي څومره اضافه کړی، فرمایي اگر که هغه د مون پابندي روزي نسی او د مسلمان کېدو د هغې دعوه هم کوي. د دین رسو امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله دواړه متفق هغه درې علامات دا دي: اذا حدث کذب، کله خبرې کوي نو دروغ وایي، واذا وعد اخلف، او کله چې وعده کوي نو د هغې خلاف، واذا اؤتمن خان، او چې کله د سره ایښودلی شي نو دی په هغې کې خیانت کوي. نو دې حدیث مبارکه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د منافق درې نښې او علامې بیان کړي دي چې د منافق سړي دا درې نښې دي: چې کله خبرې کوي نو دروغ به وایي، چې کله د چا سره وعده وکړي نو د وعدې خلاف، او درېم چې کله ورسره څوک امانت کېږي نو په امانتو کې خیانت. سره مو څنګه چې د ایمان مختلف قسمونه دي، د کفر مختلف قسمونه دي، دغه شانتي د نفاق هم مختلف قسمونه دي. یو قسم اعتقادي منافق دی، دا نفاق حقیقي قسم. نفاق اعتقادي نفاق دی ته وایي چې په ظاهره باندې یو سړی د الله د توحید، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت، د فرشتو، دغه رنګې د قیامت په هغې باندې د یقین او د ایمان ساتلو، د عقیدې ساتلو، د هغې اعتراف او اقرار، لیکن حقیقت کې د هغه په باطن کې د دې ټولو خبرو نه انکار چې دی هغه موجود وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې هم دغه نفاق او دې نفاق او منافقت د قرآن کریم کې الله رب العزت کفر ویلي دي، او د دغې منافقین مبارک الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا دا منافقان به د جهنم د ټولو نه په لاندې طبقه کې. دا وعید د قرآن حکیم هم د دغې نفاق والا مبارک صلی الله علیه وسلم د دور وروستو د منافقینو په هغې طور طریقو، عادتونو او خویونو باندې هم د نفاق اطلاق چې دی هغه شروع شو، ځکه چې دا اکثر هغه کارونه دي چې دا د انسان اخلاق او د هغه په عملي زندګۍ باندې داغ چې دی لګوي. اسلامي تعلیمات د انسان هغه فطرت، اخلاق او خویونه چې هغه امانت، دیانت او شرافت دا د هغې سره منافي دي. د دې وجې نه کله چې د مسلمانانو په زندګۍ کې پسوالی او ښکتهوالی راغی او هغوی دغه کارونه کول شروع کړو، کوم چې د منافقانو علامه او نښه وه، نو اهل علمو د هغې دپاره د نفاق یو بل قسم بیان کړو، او هغه د عملي نفاق. په دې حدیث کې هم د نفاق نه دغه قسم د نفاق چې دی هغه مراد. مطلب د حدیث دا دی چې په خبرو اترو کې دروغ ویل، د وعدې خلاف کول، او په امانتو کې خیانت کول، دا د هغه ناکارو صفتونه نه دي چې دا خو په منافق کې موندلی شي، لیکن په رښتوني او پوخ مسلمان کې د دې موندل چې دی دا ډېر ګران. لهذا هر مسلمان نه خپله محاسبه پکار ده، په هغه کې دغه ناکاره عادتونو کې یو عادت موجود، هغه ځان نه لرې کول پکار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:
إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت میں فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو چې په کوم سړي کې دا څلور خبرې موجود دي نو هغه خالص او کلک منافق او د پتا کې چې د دې څلورو خبرو نه یوه خبره موجود نو په هغه کې د منافقت او د نفاق یو عادت چې هغه پیدا شو تر څو پورې چې هغه دا عادت پرېښودی نه وي او هغه څلور څه دا اذا اؤتمن خان کله چې د ده سره امانت پرېښودی شي دی په هغې کې خیانت واذا حدث كذب کله چې دی خبرې کوي نو دروغ وایي واذا عاهد غدر او کله چې دی وعده وکړي د چا سره نو د هغې خلاف واذا خاصم فجر کله چې د چا سره جنګ جګړه کوي نو کنځلې کوي او بېهوده خبرې. په دې حدیث کې هم د نفاق مراد عملي نفاق مراد یعنې په چا کې چې دا څلور خبرې دا څلور عادتونه موجود دي نو دی عملي کامل منافق دی او که په چا کې د دې څلور عادتونو نه یو عادت چې دی هغه موجود هغه دې پوه شي چې په ده کې د نفاق یو عادت یوه درجه چې ده هغه پیدا شوه. عمر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت میں فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو چې د منافق سړي مثال د هغې بزې په شان کې دی چې هغه د دوو کنډکونو په منځ کې راګرځي خپل مذکر هغه تلاش یو کنډک طرف ته منډې وهي او کله بل کنډک طرف ته منډې وهي. په دې حدیث پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافق مثال بیان کړی چې د منافق مثال د هغې بزې په شان دی چې هغه د خپل مذکر یعنې د پسه په تلاش ګرځي راګرځي. په دې کې د منافق هغه د یوټۍ طرف ته اشاره ده. منافق کله د مسلمانانو خواله راځي او کله د کافرانو خواله راځي په شک او شبهه کې چې هغه پروت وي نو دی د هغې بزې په شان کې دی وایي چې هغه د خپل شهوت پوره کولو دپاره د دوو کنډکونو په منځ کې کله یو طرف ته منډې وهي او کله بل طرف ته منډې وهي. دغه شانتې منافق هم د خپل دنیا د مفادو او فیدو دپاره د خپل ځان او د مال د حفاظت دپاره د ځان نه خود غرض جوړوي کله د مسلمانانو خواله راځي او کله د کافرانو خواله ځي او د هغوی دغه مثال د منافق د دوو احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عملي نفاق د هغې نښې بیان کړي دي. دواړه مجموعي طور باندې څلور نښې دي. اولنۍ نښه چې کله خبرې کوي دروغ وایي، دویمه نښه چې کله وعده وکړي د هغې خلاف کوي، او درېیمه نښه چې کله ورسره امانت کېښودی شي د هغې خیانت کوي. او د دویم حدیث کې ورسره څلورمه نښه سوا شوې ده چې کله دی د چا سره جنګ جګړه کوي نو دی کنځل کوي او بېهوده او فحش خبرې پرې حق نو تاسو ته پکار ده دغه صفات د منافقینو د عملي منافقینو صفات دي دا ځان وباسو یو عادت او خصلت په تا کې موجود دي کار ده د هغې د لرې کولو او الله رب العزت د هغې نه توبه وباسي. الله رب العزت زموږ او تاسو باندې خپل رحم او الله رب العزت زموږ او تاسو نیک اعمال قبول. الله رب العزت د ناکاره صفتونه عادتونه او خویونه تاسو وباسي. وصلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين برحمته